الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تاسو سبق نمبر 1 چې کوم ویلو هغه کوم پړی حرکات، هغه پړی حرکات باندې مشق دی. تاسو دې ته وګورئ: واو زبر وا، را زبر را، دال زبر دا، وا را دا. ٹھیک شو؟ نه دا سره غل درې، دا سره غل حرف ته پاس دا نشان راشي، دا سو او دا نشانو او دا نشانو. نو ٹھیک شو؟ دا دې تاسو به داسې وایئ چې واو زبر وا، را زبر را، دال زبر دا، وا را دا. ٹھیک شو؟ وا را دا. دلته کې وګورئ: عین زبر ع، لام زیر لی، میم زبر ما، علما. دا نشان چې راشي د حرف ته دانه دې ته څه وي؟ دا شان زبر زیر او دام زبر. خا پیش خو، لام زیر لی، قاب زبر قا، خلقا، خلقا. ٹھیک شو؟ دا غلط قاف، خلقا. ٹھیک شو؟ نو دا وګورئ دلته کې دې باندې د پاسه دا نشان راغلی، د حرف ته پاسه دا نشان راشي، دې ته څه وي؟ جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، جعل، حا زبر حا، فا زیر فی، وا زبر وا، حفظ، سين اسو، قاب زیر قی، قا زبر قا، سوقی قا، حا زبر حا، سین زبر شا، را زبر را، حشرا، سین پیسو، حمزہ زیر ای، لام زبر لا، سئلا، دال پیش دو، کاف زیر کی، را زبر را، ذکرا. دا چې په قرآن مجید کې دا پړی حرکات کم ځای کې راشي، دا به تاسو دغه شان وایئ: زبر پیش او زبر زیر او پیش. ټیک شو؟ او دغه شان به دا تاسو په دې باندې مشق وکړئ. دا مشق نمبر 1 د پړی حرکات دی. صحیح مشق پې وکړئ چې تاسو به بالکل پوه شئ. انشاءالله قرآن مجید کې چې څومره تاسو وګورئ داسې الفاظ راغلي وي، تاسو به انشاءالله هغه په بهترین طریقې سره وایئ. په دې باندې ځان پوه کړئ. دا د پړی حرکات مشق دی. صحیح شو؟